ملګرو نن چې زه کوم موضوع باندې تاسو سره خبرې کوم کوم موضوع باندې تاسو سره مخاطب یم هغه فلسطین دی. ملګرو د فلسطین حوالې سره به خبرې کوو او زه تاسو ته نن ډېرې انتهایي اهم څلور ویډیوګانې ښیم چې هغه ډېرې انتهایي مطلب موږ له هغه ویډیوګانې کتل فرض دي چې هغې نه موږ سبق حاصل کړو. ملګرو ټول ناول یو ویډیو تاسو ته زه ښیم، هغې نه بعد یو بله ښیم، بیا بله ښیم او بیا تاسو نه اجازت اخلم او د دې په منځ کې څلور پنځه خبرې هم کوو د هرې ویډیو سره. ټول ناول زه تاسو ته کومه ویډیو چې ښیم هغه یو مجاهد دی، هغه یو میډیا ته پریس کانفرنس کې لکه خبره کوي، خپل د کوم کمان چې دی هغې مشر دی نو شاته نه چې مور راشي مور ورسره څه کوي او د هغه مجاهد مور راشي نو ملګرو تاسو هغه اول هغه ویډیو وګورئ. دا ویډیو ملګرو تاسو وکتله چې دا یو مجاهد دی، هغه مطلب پریس کانفرنس کوي، خبره کوي. مطلب ملګرو چې یو مجاهد دی هغه پریس کانفرنس کوي او خپل مخ چې دی هغه بند کړی دی، مطلب پټ کړی دی څرګندي نه. او دا د مجاهدینو قوانین ځکه دې باندې ډېر زیات داسې هغه خپل ځان سیفټي کې ساتي، بعد که بیا سال لپاره بازار کې ګرځي یا نور څه کار کوي نو بیا کولی شي. نور هم داسې خبرې چې هغه د جهاد وخت کې هغه ځان پټ ساتي نو دې کې ډېر زیات دغې لکه خپل د هغو ترتیبي. نو ملګرو تاسو ته مې دا خبره کوله چې د دا مخ پټ کړی و نو شاته نه مور راغله او مور هغه دغه لر که د ده کوم نقاب چې لګېدلی و مخ باندې هغه یې لر که وي مخکې شه او کلاو خبره په چا نه یارېږي. نو فلسطینو داسې مورانې دي، یقیني صحابه هغه دور یاد شو، راله تابعین هغه دور راله یاد شو، د انبیا هغه دور راله یاد شو چې داسې مورګانې چې هغه مطلب دی خپل زامن نه زیاته جذبه لري. دا ورته پته ده چې زما زوی جهاد له روان دی او فلسطین داسې یو خطرناک قوت سره مخکې مقابله کې چې هغه بچ نشي راتلی. نو مخکې نه نقاب لر که او زویا دقسې خبره وکړه، په غیرت باندې وکړه او یریږه شاته کېږه. نو زوی وخاندي او سترګو نه یې زار و قطار اوښکې لاړ شي. ملګرو ډېر انتهایي درناک صورتحال دی. ټول ناول به دا خبره تاسو ته کوم که مونږ په شام باندې غلي شو، مونږ په شام کې حلب باندې غلي شو، مونږ په لیبیا باندې غلي شو، مونږ په عراق باندې غلي شو، مونږ په ایران باندې غلي شو، لکه مونږ څه کې احتجاج مظاهره ونه کړله. برما کې دغسې ظلم په مسلمانانو باندې اوس فلسطین کې شروع شو، مونږ غلي یو. ول دا خبره ګوره یاد ساتئ او دا زمونږ مشرانو ټولو دا خبره مخکې تاریخ کې دا خبره محفوظ ده چې دو زمونږ نفسونه چیک کوي. مونږ احتجاج مظاهره وکړو، دعاګانې وکړو. ملګرو په دې نه کېږي، مونږ له به وتلل لازم مخکې، مونږ له به کوشش کول لازم، ځکه جهاد د بغیر دا ناممکن نه ده. دا به جهاد چې مونږ چې جهاد کوو دا خبره به کېږي، هسې هم نه کېږي. نو دې له شرط جهاد دی. ګورئ ملګرو ډېر ځایونه معاملې وشي مونږ غلي یو، مونږ څه قسمه مخکې نه دغه ونه که مظاهرې وکړو، مظاهرو باندې هېڅ هم نه کېږي، مونږ له میدان ته وتلل دي. او ګورئ دا درته زه ووایم د دو اخرنی اپشن چې دی هغه مدینه ده او مکه ده. دو په هغې باندې حمله کوي بیا به مونږ غلي یو، دو پاکستان باندې حمله کوي بیا به مونږ غلي یو، دو مسلمانانو کوم ملکونه چې دي سعودیه ترکي دې باندې حمله کوو مونږ به غلي یو. تاسو ته دا یم هغه کوم د څلوېښتو ملکو کوم غټ کمان چې جوړ شوی مشر رایل شریف و هغه خلک چېرته دی، او آی سی چېرته ده. نو ملګرو زه تاسو سره نن چې کومې خبرې ما وعده کړل چې تاسو ته یو دوه درې ویډیوګانې ښیم، هغه ویډیوګانې پس بیا ګپ لګو، نورې خبرې ته هغه ویډیوګانې پس کوم. دا یو ویډیو بله وګورئ ملګرو، د جهاد وخت دی او له پاسه نه بمباري ده، ګولۍ جاري دي، یو مجاهد موس کوي، تاسو هغه وګورئ. ملګرو دا ویډیو تاسو وکتله، ایمان تازه کېږي د انسان چې هر طرف نه بمباریانې دي او د ده په خپې باندې هم ګزار لګېدل دی، ځکه خپه یې ګوډه غوندې ده او دې موز نه پرېږدي. دې وخت کې موز هم کوي، جهاد هم کوي. ملګرو دې وخت کې دین اجازت راکړ دی، سخت وخت دی، موز پرېښولی هم شي چې وروسته وکړي، ځکه ډېر انتهایي سخت وخت دی او دې وخت کې موز نه پرېږدي، موز کوي. نو ملګرو داسې غیرتمند مجاهدین ما خو چېرته نه وکتلي وی بار بار دا خلک وی چې د فلسطین کوم مورانې چې هغو ته سلام پیش کړو چې هغو داسې بچي راوړي دي او داسې نیک داسې تربیت یې وله کړی دی چې هغو په میدان جنګ کې هم موس کوي. ملګرو تاسو ته مې دا خبره کوله که مونږ شام باندې غلي شو، په لیبیا باندې غلي شو، په برما باندې غلي شو، په مصر باندې غلي شو، څه کې مسلمانانو ظلمونه مونږ غلي شو.
ور اخیری د اخیری ټارګټ چې دا غوړي مدینه او مکه دا غوړي دو بدل ته موږ باندې حمله کوي بیا او دو پاکستان دو مسلمانان به برداشت کړي نه دو هر ځای کې حمله کوي ملګرو نن دی قوت وخت دی نن موږ لا یو کېدل وخت دی یو شو جو پاتې وشو جدا جدا نه پاتې کیږي غوړي نه بدل ته محفوظ نه پڅې کې هریان دي ټیم چې بوول اسلامي ممالک دی عوام خو جذبه دا موږ له باډر لار راکې موږ د باډر ګلاو کې موږ زور حکمرانانو جبو ته تالی لګیدل دي خولي ته داسې تالی لګیدل دي اے استاسو لاس کې ګنن کمان دی استاسو لاس کې نن عہده ده ګوره سال لپاره ودا نه سال الله له جواب ورکوي او سال له دغه فلسطینیان دغه غریبانان دغه معصومانان په معاشر میدان کې با استاسو غریبانی د دوه بلاسونه تاسو ټیک ټاک تاسو کېږي لري بل خبر در صدا کوم بل ویډیو مې درته خېلا چې یو په هسپتال کې یو دورونه دي یو چې دی هغه په هسپتال کې لکه دغه ناجوړ ډېر سخت لکه ډېر زیات شدید زخمی نو هغه چې بیا دغه شی دی مرشي دی شهید شي دی وړي په ماشوم دی ورسره بل رود زخمی دی نو هغه زخمی داسې حالات کې چې کور ته نشي تللی نو هغه ته د هغه دیدار کوي تاسو هغه ویډیو ملګرو دا ویډیو تاسو کتله څومره ښایسته ویډیو ده ګوره هغه یو ورور چې دی هغه شهید شوی دی نو بل ورور دیدار کوي ورله او ګوري ورله هی ملګرو مونږ کوم وخته پاتې شو مونږ جهاد ترک مونږ جهاد پرېښو نبي اسلام حدیث هغه مونږ ترک کړ الجهاد مختصر طریق الى الجنه دا حدیث مونږ پرېښو الجهاد ماض الى يوم القیامه دا حدیث مونږ پرېښو ملګرو مونږ مهنت کول دي دا بانګوي دا خبر به تاسو کما چې هغه وایي چې یو شاعر وایي بیٹیاں برباد ہیں بیٹیاں برباد ہیں برما و فلسطین میں اے مسلم کیوں جوش نہیں آتا تیری شمشیر میں موږ له دې وخت کې خپل جذبې اظهار کول دي او موږ نه مدد کیږي او سره مدد وکړو دعاګانو کې یاد وساتو او بل ویډیو ته خیم چې یو فلسطین یو دغه دی هم بنده دی هغه موږ ته څه پیغام راکړي تاسو دا پیغام اورئ یا امت محمد یا امت محمد الليلة ليلة الجمعة الله يجعلكم ايه نصلي على النبي ربي يرزق رزق الحلال الله يجعلكم ايه نصلي على النبي ربنا يعطيها الفرح الله يجعلكم ايه نصلي على النبي ربنا يبشرها بالسعادة الله يجعلكم ايه نصلي على النبي شیر مجاہد ہوش میاں تعمیر خلافت پیدا کر کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے اب ایک جماعت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر قارون کی دولت کو ٹکڑا دے عثمان کی دولت پیدا کر اسلام کا دم تو بڑھتا ہے کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر ملګرو